الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چیئرمین سے د ڈی آر سی پی ایل سی ګلالي خواږه درانه مشران، د هغې نه علاوه علاقه معززین، د زړه د کومې نه تاسو ته هرکلی وایم چې په یو شارټ نوټس باندې تاسو رالی او دا خپل بیکاره وخت هم قیمتي که. ډېر خلک داسې وایي چې یاره تاسو موږ له وخت راکه او ستاسو دا قیمتي وخت موږ خراب که، خو زه د هغې الټه وایم. ځکه چې کله ته د الله د رضا دپاره کښېنې او ته د الله رضا لټې او کوم وخت چې ته وباسي نو هغه تا الله قیمتي که چې تا د الله رضا ولټوله. نو شاید چې ستاسو دا بار وخت بیکاره تېرېده، دې ځای کې کښېناستې د ملک او د قوم سوچ دې وکړو نو تا هغه بیکاره وخت قیمتي که. زمونږ سوچونه، زمونږ فکرونه، زمونږ خیالونه، زمونږ لیک، زمونږ تخیلات او زمونږ د دماغو کوپړۍ چې 24 غنټې په یو مدار کې ګرځي او د هغه مدار یو سوچ داسې روان وي چې انسان په مختلفو انګلو باندې مجبوره کوي او چې دا په مختلفو انګلو باندې مجبوره کوي نو دغه ته شیطان وایي. نن هغه دور دی چې د فتنې دور دی، نفس او شیطان دواړو موږ په مخه باندې اخیستي یو. کوم چې زموږ ایمانی قوت دی نو د هغې هغه ریشو کمیږي او زمونږ وحشانیت طرف ته چې کوم وحشیانه سوچ دی هغه طرف ته موږ مفضول کېږو، مایل کېږو. د سوشل میډیا په ذریعه باندې موږ داسې څیزونه ګورو، زموږ د نظر نه تیریږي، زموږ د سوچ نه تیریږي، زموږ د دماغو نه تیریږي چې موږ رو رو بدتر صورت ته روان یو. زموږ په حالاتو باندې بهترین راځي، زموږ په وجود باندې اسانی نه راځي، ورځ تر ورځه په موږ باندې د رزق تنګسیا را روانه ده، څه د تن په صورت کې، څه د بدن په صورت کې، څه د ملک په صورت کې، څه د کور په صورت کې او څه د محلې په صورت کې. خو په دغه تنګ دستیا باندې موږ چرم دا سوچ په سړو دماغو باندې ونه که چې وجه څه ده. نو وجه صرف دا ده چې موږ د الله رضا پرېښې ده، موږ د هغه وحدانیت طرف ته مایل نه یو. هره ترخه زمونږ ځان ته وخو، هره خبره موږ ځان ته را دغه کوو، په ځان باندې ډیفینډ کوو. د ذات سوچ دی، د کلي سوچ، د کلي د بچي سوچ، د بل د بچي سوچ، د بل د مدرسې سوچ، د بل د تعلیم سوچ، اجتماعي سوچونه زمونږ ختم شوي دي. او کله چې د انسان اجتماعي سوچ ختم شي زوال د هغه ځای نه شروع کېږي. نن هر څه ستاسو په وړاندې دي. موږ چې زوال پذیر یو نو موږ ټول په ذات کې محدود یو. زه دې ټیکې ما، زه دې خوشحاله یم، زما بچی دې ښه تعلیم وکړي، زما بچی دې ښې کپړې او ښې پیزار واچوي. نو دا لفظ مې او دا لفظ زه دا الله ته ناپسنده لفظ دی. زمونږ سوچونه اجتماعي پکار دي، زمونږ فکرونه اجتماعي پکار دي او بیا داسې پکار دي چې کم سوچ زه د ځان او د ځان بچي او د خپلې ښځې او د خپل مور پلار په باره کې کوم چې هغه سوچ زه د یو غیر سړي چې غیر جانبدار چې ستا ګاونډیم نه ستا پیژنګلوم نه، د انسانیت قدر پکار دی. ذکر په قرآن کې د انسان شوی دی، په دې کې د تفرقې نشته او نه په دې کې دا ما او تا او بل او بل، دا امام صاحب چې دی دا دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا ذات او دا پات او دا دې شیزونو زه او ته د یو بل نه ډېر لرې کړو. او بیا خاص کر مونږ پښتانه ولې داسې تس نس او در په در یو، مونږ ایموشنل کېږو، مونږ جذباتیان یو.
که چا معمولی ګوته د بل طرف نه راکړله چې یاره هغه پلان کې خو داسې نه داسې وایي نو بیا زمونږ دا سوچ نشته چې یاره دا زما د کلمې رور دی د ده نه هم زه یو خوله تپوس وکړم نه منډه بیا زمونږ د بارودو طرف ته د ټوپک طرف ته د تماچې طرف ته او د اشتیال طرف ته چې ما ته به خلک څه وایي ما خو که دا کار ونه کنو دا خلک به څه وایي نو د الله بنده داسې ډېر کارونه شته چې هغه ته ځان ته ودروه او دا سوچ پیدا که چې که زه دا کار ونه کړم نو دا خلک به څه وایي 5 وخته که مونځ لالا نړم نو د دې کلي دا خلک به څه وایي داسې سوچ وکړه که زه د بل دا بچی د غلط کار نه منې نه کړم او زه چا ولیدم نو دا خلک به څه وایي د بل بچی سره ما بسته ولیده او دی په باغ کې ناست دی سبق لنځي که دا بچی ما راونه وسته او سکول ته مې بونته نو دا خلک به څه وایي مونږ دغه سوچ نشته دی نه په ځان رحم کو نه په بل رحم کو او یاد ساته کله چې تا په بل انسان باندې رحم ونه که الله چرې په تا رحم نه کوي مهرباني او رحم په انسان باندې هلکېږي چې د هغه په زړه کې درد وي درد او هغه درد صرف د ذات دپاره نه وي هغه درد د عام انسان دپاره چې کوم په معاشرې کې څه حیثیت نه لري زه د هغه خلکو خبره کومه چې کوم لو طبقې والا دي چې کوم ریړې والا دی کوم چابړي والا دی کوم ټانګې والا دی کوم چرته فوټپات باندې سبزي لګولې ده نو دا نبی علیہ السلام ویلی دی چې کلم ته د خپل کور نه را بهر شي نو په کمزورو باندې نظر واچوه چې ستا په نظر کې غرور او تکبر را نشي د ځان نه لاندې خلکو ته وګوره که ته په سیکل روانې نو پیدل ته وګوره که ته په خپو روانې نو چې د چا نه خپه کټ هغه ته وګوره او که ته په موټر کې روانې نو سیکل او موټر سیکل والا ته وګوره او زمونږه مسله الټه ده زمونږ نفسیات هغه نه دي مونږ د خواهشاتو سمندر په مخه باندې اخیستی یو مونږ خور نه پیژنو مونږ رور نه پیژنو مونږ د پلار حق نه پیژنو زمونږ بدقسمتي دا ده چې شپږ ورونه منو یو خور نه منو په وراثت کې زمونږ د پښتنو او چې کله خبره د دین راشي نو زما په خیال چې یو عام سړی مې اوس ودراو نه د یو مفتی صاحب نه د یو عالم نه به ښکلی تقریر وکړي خو عمل کم دی مخکې به چېرته په پوره علاقه کې زه د خپل یاد خبره کوم چې په څلورو یونین کونسلو کې زمونږ صرف یو حافظ قرآن و هغه چې روژه به راله نو 15 ورځې 10 ورځې به یو جماعت کې ختم ته ودرېد او داسې به بیا بل او داسې بل او داسې بل اوس چې کله رمضان راشي نو په هر مسجد کې 15 حافظ قرآنی په هر کور کې که چا حفظ نه کړي نو ترجمه به لازمي کړي خو زمونږ بله بدقسمتي وګوره 3 ورځې موږ د الله په لار کې ولګو بیا عالم صاحب ته مفتی صاحب ته وایي مړه ته په څه پوهېږي زمونږ غټه بدقسمتي دا ده نبی علیہ السلام د دې په باره کې وایي چې تر مرګه پورې یو سړی علم حاصلوي نو هم هغه د علم دا سمندر نشي پار کولی چې څوک ځان ته ویلی شي چې یاره زه پوهه لرم او بیا موږ خو ټیک ته 2 تور ټکي بم ویلي خو د انګریزۍ بم ویلي زه په خپله باندې نه مفتی ما نه عالم یم او نه د علم په باره کې زه جاهل یم لکه چې علم ما نه دی کړی داسې نور دیني کتابونه موږ نه دي کتلي خو زه صرف دا یو خبره کومه چې دا کم تاسو زما مخې ته ناست یې نو لږ ځان سره خپلو ګریوانونو کې سوچه کوي ګورې تاسو عام خلک نه یې که ستا ذهن ته دا یو خیال راځي نو دا خیال نه دی دا وهم دی دا ګمان دی او ګمان چې دی دا غلط دی ته د دې پولیس
د خو او بد د هر یو چیز نه خبر شوي ته د پولیس یوه حصې کتا چرې ځان په دغه عامو خلکو کې ایثار که عامو خلکو کې د ځان شمار که نو خپل حیثیت دې په خپله ختم کړه هغې وجه دا ده چې تاسو منتخب خلک سرکار پتا باندې یو لیبل لګولی دی او ته منتخب کړې ته یا د پی ایل سی یا د ډي آر سی یا د ناظم یا د نیب ناظم یا د کلي د مشرۍ یو ټاپا یو مهر پتا لګېدلی دی ستا په ناسته کې ستا په خبره کې ستا په جومات کې ناستو کې ستا په تګ راتګ کې او د عام سړي به د ځمکې اسمان فرقي څنګه چې د یو سیول سړي او زما د یو سولجر فرقي ځکه چې دته ټریننګ ورکړی شوی د تربیت حاصل کړی دته هغه یونیفارم ورکړی شوی کم چې عامو خلکو ته نه ورکړی کېږي نو دغسې تاسو هم په دې چاردیوارۍ په یو فریم په یو چوکاټ کې موږ سره تړلي شوي یې دا ذهن نه لرې کوي چې ګینې زه عام کس یم ته عام کس نه ستا هم اکه ذمهواري ده کومه چې زما په اوږو ده خو صرف فرق دونه دی چې زه د وردۍ په صورت کې په اوږو ګرځوم او ته په دې سپینو کپړو دې سپینه ټوپۍ کې ګرځې بلکې دغې کې ته مزه زیاته ده د هغې درته وجه ښیم زه چې کله خبره کوم یو کشر ته زه چې کله یو پبلک میټینګ یو جرنل میټینګ یو کلي کې یو جومات کې ودرېږم او زه خبره کوم نو زما هغه خبره په هغې باندې داسې بوج کېږي لکه سړي ته چې په سر باندې د سیکې پڼ کې دی د هغې وجه دا یونیفارم چې دی د دې نه خلک نفرت کوي موږ ډېر دا خلک ځان ته رانږدې کوو خو بیا هم زموږ خبرې ته هغسې توجه نه ورکوي څنګه چې ستا ورکوي د هغې وجه دا ده چې ته د دغه کلي په زیب و زینت په نشیب و فراز په اپ ډاون باندې پوهې تا ته د هر سړي فطرت معلوم دی تا ته د هر سړي خوی بوی معلوم دی ته هر سړي سره د هغه په انګل کې خبره کې زه ناپوه یم ما ته د هغه د انګل پته نه لګي چې دا کاکا طبیعت څه دی د کم طبیعت مالک دی د ده خوی څنګه دی نو چې کومه ته خبره کې زما په صورت کې زما دا خبره چې ته څنګه کنوې کولی شي هغسې زه دغه خلک نشم مطمئن کولی ته زما نه بهترې او دا هغه بهترۍ وجه دا ده چې ستا تعلق هم د دغې قبیلې نه دی هم د دغه خلکو نه دی هم د دغه خلکو ناسته پاسته غم خادي دا چې ده نو دا په تا باندې ده نو موږ د خپل ځان او د خپل یونیفارم نه زیات انحصار چې کله کوو او زیات ټرسټ په تاسو باندې کوو نو هغه صرف په دې وجه باندې کوو چې یاره زموږ د خبرې په ځای ستاسو د خبرې وزن زیات دی ستاسو خبره په هغې نه بوج کېږي زموږ دا خبره پې بوج کېږي چې دا ګینې موږ ته حکم راکوي اډر راکوي حالانکې موږ د سوال په طریقه کې یو خبره کوو نو هم هغه هغې باندې بوج کېږي او زه دا یقین لرم د رب نه زما دا امید دی چې دا کمې خبرې تاسو وکړلې چې د دومره غیر وسایلو په وجود تاسو دا کم منډه دا کم جدوجهد کوئ نو انشاءالله زه تاسو سره دا وعده کوم چې یو ورځ په هفته کې پخه په کومه ورځ چې تاسو ته پرابلمیټک بینچ وي چې ته پوهیږئ چې دا کیس ډیر زیات سینسیټیو دی دا ډیر زیات محنت غواړي نو هغه ورځ هغه تاریخونه هغه ورځ ته ولګوئ کومه ورځ چې تاسو ته زه در کومه نو د نن نه بعد به انشاءالله په هفته کې پرمننټ زما یوه ورځ تاسو سره هم دقه د خلکو په دې خدمت او منډه کې وي بل تاسو د کارډ خبره وکړله نو ما خپل ډي آر سی ته پراپر کارډونه ایشو کړي او څنګه چې زمونږه ایډنټي کارډ په یونیفارم کې دغسې مونږ هغې ته لیکلي چې بھئی دا زمونږه چیرمین دی دا زمونږ ډیپټي دی دا زمونږه ممبر دی دا زمونږ دا دی دا زمونږ پی ایل سی دی او دا زمونږ ډي آر سی دی پی ایل سی لم پی ایل سی لیکلي او ډي آر سی لم پی ډي آر سی لیکلي او باقاعده ما هغې ته کارډونه ایشو کړي زه چې راتلمه نو د هغې کارډونه د یو کالو ختم شو نو ما ته ویل چې یاره ته خو سبا به ځې یا به ټرانسفر شي نو ما هغه دوباره رینیو کړه او هغه د ډي پي او صاحب د آفس نه کېږي زه حیران دا یم چې اوسه پورې شوي ولې نه دي
بل تاسو د امپلیمنټیشن خبره وکړه چې مونږه فیصله وکړو خو به په عمل درآمد نکېږي چې چوغان صاحبان موجود دي داسې به هیڅ هم نه تعاون به ټیک تاسو سره کېږي ټیک په یو پروانه چې ده نو هغه به زه ترسي بل خبره به تاسو دا وکړه چې یاره سیمن وړلو باندې پولیس تزان بد ښکاری نو ان شاء الله چې چوغانو صاحبانو دا خبره ډېری بغور باندې وورېدلې او دا شخړې چې کله کمیږي مسئلې مسائل چې منګه تخکته کیږي نو په الله یقینو کا منګ ته د زړه سکون میلاوي منګ په دې حق کې نه چې اف آی آر دې درځي که یو فیصله تاسو دو فریقین دی او ټسټو سه وکړو او ګنټه نیمه کې تاسو روغه کولای شئ نو دام در سره وعده ده چې دواړه فریقین کې نه وي یو ګنټه به تاسو کې اف آی آر نه کوي مونږ دا نه غواړو چې مونږ وایو چې یو سړی د کاربن نوځي دې دې په منډه شي او دې دې په منډه شي د سوق سپېړې بس دغه خو مسله وګديږي چې روزنامچه شي او اف آی آر شي نو کدا سي د سوق سپېړې سونه روغ راتلې نو زمای سي چوغان صاحبان به تاسو ته ګنټه یا ونیمه 2 غنټې تاسو له مقدر کوي تاسو ته صبر کوي تاسو په کور کې کېنولې شي په کلی کې کېنولې شي په دې تاڼه کې دنه کېنولې شي نو تاسو سره به زمونږ د طرف نه فل دغه تعاوني بل د پی ټی سی ایل خبره تاسو وکړل نو ان شاء الله چې دا زما د وسخ نه د خو افسرانه بالا تبدا خبره ان شاء الله چې زه ورسوم او د پی ټی سی ایل بندوبست وشي تاسو ویلي چې موږ لمندې خويندې راځي بار په دې بنچ باندې ناشتي پکې نشته نو 2 پیډسټل پین به سبا راشي د ډنډې 2 پکې به خپل طرف نه راولېږم هغه دالته په دې برانډه کې به تاسو ولګوي کوم شی چې زما د وس نه او زما تاسو په سر باندې مخېګړه کېږي نو زه چې کوم خبره د جبې نه کوم نو هغه غوړې زما د زړه نه راوځي ایو سړی ویلي ماشل غز ټوپاله او غبل ورته ویل دا غز او دا میدان چې کوم ځای کې تاسو پساويږي ما راغواړي ان شاء الله چې زه به د شپې تاسو له ټیم در کوم مثال د دفتر ټیم کې زنه فارغېږم تاسو وایي چې را دا جرګه مهنت غواړي مازیګر ته کوي زه به تعالی هر مازیګر راځم تاسو سره به کېنم وخت به وباسم او دا ځکه چې زما د زړه زور شته دا سيزونه غواړي د زړه زور او مینه غواړي جذبه غواړي کلم چې تا کې مینه او جذبه د انسانيت نه نو دا کارونه نه کیږي کته وی چې زه د خوب مکم او زه د 2 کورونه مروخ کم نو دا ډیره ګرانه ده وخت مستا سو ډیر واغسته او په اخره کې یو ځل بیا تاسو د ټولو شکریا د زړه نه ادا کوم چې تاسو را لې یو زمونږه دا غړي وړي خبره چې ډیرو خلکو په سمج کې ناراضي او دې ته تاسو دونه په درناوالي باندې کې ناستینو یو جهان مننه ډیره مهرباني